عزتمن زموږ یو ملګری په نادیه ګل باندې مین شو او نادیه ګل ته څومره پیسې خوړلې دي په معلومات نه مخکې زه ته دا یو یاد لرم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درته زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووایي چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي عزتمنو نادیه ګل باندې زموږ دا یو ملګری مین و او په ټلیفون باندې به یې ورسره ګپ شپ لګولو په دې نادیه ګل به ورته ډېر زر سخت انکار کولو ورته ویلی چې ستا غوندې په ما باندې ډېر مینان دي چې موږ پرې څه خدمت واچوو نو بیا ته انکار کوو زموږ دې ملګرو ته بیا په جواب کې ویلې چې زه ته دغه شانتې د دې نورو خلکو غوندې نه یم ځکه چې د لاس ګوتې ټولې یو شانته نه وي او تا سره زه مینه د زړه نه کوم او نه مې د سره دغه شانته نه زه غلط کار کوم او نه مې د سره د غلط کار دپاره زه دی چې سره ګرځي او ګپ شپ سره لګوي نادیه ګل چې دا خبرې ټولې واورېدې نو نادیه ګل دې خلکو ته ویلې صحیح ده زه به پیسو جوکم ته یو څو ورځې صبر وکړه خلکو ته ویلې صحیح ده چې څنګه ستا خوښه ده دغه شانتې به زما هم خوښه وي ځکه چې مین در باندې زه یم تا باندې نه یم مینه او چې معشوقه چې څه وایي نو اسمان مین به ورته غوږ هغه شانتې کار به کېږي چې څنګه ته وې عزتمنو ټیم تېرېدلو نو 2 ورځې بعد ورته دې خلک په خپله ټلیفون وکړو چې ستا په دې سلا باندې څنګه دی چې سلا دې پرې وکړه که نه زما خبره دې خوښه شوه نو نادیه ګل ورته ویلې صحیح ده هغه شانتې وي چې تا ما سره څنګه جبه کړې ده چې دغه شانتې وي نو زما د سره زه دی خلک ډېر سخت خوشحاله شو او په خپلو ملګرو باندې غټ پروګرام وکړ بیا کومه غټ پروګرام یې وکړو چې داسې پروګرام چا په واده کې نه دی کړی چې دا نادیه ګل ډېره زیاته سخته خوښه وه عزتمنو دې نادیه ګل لا به یې بیا سپېشل ګاډې کولو سره به یې بیا چکر ته بوتلله لږ خرچې به یې بیا کولې خو عزتمنو د دې عزتمنو زموږ د دې ملګري لږه غونته ځمکه وه او نور څه کار خو به یې نه کولو دغه شانتې خوشې تشه به دې ډرامو والا جنکو پسې به ګرځېدل چې یوه هفته یې نادیه ګل ځان سره وګرځوله خلک سره پیسې ختمې شولې ورته دغه ځمکه خرڅه کړه ځمکې نه یې ځان بېغمه کړو بیا یې نادیه ګل ځان سره دوباره چکر ته بوتله دا خلک په ډېر ټیس تپاس کې ګرځېدلو خلکو به دا ګمان کولو چې چېرته دا په دې بینک کې منیجر دی دا چېرته یې په نیشنل بینک کې منیجر سپینې او کوټ هر څه به یې اچولو او داسې به ګرځېدلو نادیه ګل ته هم دا علم نه و چې دا یو غریب سړی دی او نادیه ګل هم ورسره ډېره زیاته خوشحاله وه ډېره خوشحاله به یې ساتله ځکه چې نادیه ګل به څه غوښتل نو دا خلک په تابعدار او هماغه شانتې کار به یې ورسره بیا کولو څه موده تېرېدله خلک سره د هغه د ځمکې پیسې بیا ختمې شولې خو دغه شانتې داسې لاپان کېناست څو ورځې دا خلک غیب او نادیه ګل ورته ټلیفون وکړو چې پرانکیزي ته به نه ځو چکر له او خلک سره پیسې نشته او نادیه ګل ته نه داسې فرمایش وغوښتلو او خلک ورته انکار وکړو یعنې ما سره خو پیسې نشته به زه ځان سره په څه باندې چکر ته بوځم په دې کې نادیه ګل غوسه شوله او ورته ویلې چې بیا دپاره ما ته ټلیفون ونه کړي چې نادیه ګل پرې غوسه وکړه نو دې خلک بیا په سوچ کې پرېوتو چې دا خو څه پورې ما سره چې پیسې وې ډېره خوشحاله وه چې خرچې مې ورته ونه وې چې ما سره پیسې نشته نو د غوسه یې راباندې وکړه نو خلک دا هلته نسبن پاتې شول زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی هېڅکله هم داسې خلکو سره یاري دوستي مه په داسې خلکو ته خپل زړه مه ورکوه ځکه چې هغه خلک قاضي صاحب د پیسو دپاره یاري دوستي کوي خلک صاحب د یاري د پیسو دپاره د سره مینه او محبت کوي پیسې درسره نه وي نو بیا درته وایي چې ما سره خبرې او اترې مه کوه حتمن زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې دی خو چې زموږ دا معلومات ستاسو خوښ شوي حتمن درته سوپر کلیک چینل درته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټالۍ نښانې وښایئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي